پخان کې، پښتون کې، پټان کې، پښتون کې، افغان کې، په دې ټولو کې په خپل منځ کې فرق څه دی او دا پښتانه څوک دي د دوی تاریخ سره د کوم ځای نه راغلي دي په دې ټولو خبرو باندې به اوس ته کرسټل کلیر شي په غور باندې کېده ماته غوږ خو دا غلط فهمي د خپل ذهن نه وباسه کوم چې د زیاتو خلکو په ذهن کې چې دا خان ټکی صرف د پښتنو د نوم سره لګېدلی او صرف د دوی د نوم سره راچلېږي په تاریخ کې د مختلفو قبایلو د نومو سره دا خان ټکی لګېدلی لکه مثال کے طور پر د ټولو د مشهور منګولز چې کوم دي په هغې کې د منګولو فاونډر چنګیز خان د هغه د نوم سره خان و دغه شانته کې د هغه اولاد هلاکو خان، برکې خان، نو د هغوی د نومونو سره خان لګېدلی و. دغه شانته کې مشهور ترکس اوغوز خان د هغې د نوم سره خان لګېدلی په ارطغرل ډرامه کې به تا کتلی. اوس دا خان ټکی استعمالېدو اصل کې د ریسپیکټ دپاره د عزت دپاره دا د عزت دپاره د دوی سره لګېدلی. لکه مثال کے طور پر د چنګیز خان خپل نوم تیموجین و خو چې دی کله بادشاه شو پاورفل شو طاقتور شو نو دا خان ټکی دله وروسته ورکړلی شو نو دا د ریسپیکټ په طور د عزت په طور به دا ټکی استعمالېدلو دغه شان د عزت دپاره ریسپیکټ ټکی دا د پښتنو هم خوښو نو هغې هم هر یو کس د خپل نوم سره لګولی لکه مثال کے طور پر ګل خان، محمد خان، عباس خان، عبدالرحمن خان دا وغیره خان د هغوی سره لګېدلي دي. نو دا د ریسپیکټ دپاره دا ټکی استعمالېږي. نو په پخوانو زمانو کې به دا عزت خلکو مالدارانو خلکو بادشاهانو له ورکول لکه په دې مثالونو کې تا ته کلیر شو نو خان به د هغوی سره لګېدلی. اوس د وخت تېرېدلو سره دا خان ټکی په مختلفو قبایلو کې چې هغه اکسټنټ شو په پښتنو کې د اوسه پورې موجود دی او راچلېږي ځکه چې د پښتنو د دې ټکي سره یوه مینه پیدا شوې وه. ښکاره خبره ده د یو ټکي سره د چا مینه پیدا شي نو هغې د خپل نوم سره ولګوي. لکه مثال کے طور پر زه به تاله یو بل مثال درکړم. د پښتانه چې کله مسلمانان شو ټول یک مشت مسلمانان شو نو زمونږ الحمدلله د خپل پیغمبر سره ډېره زیاته مینه ده او زمونږ د پیغمبر نوم دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. نو که ته وګورې د هر کس د نوم سره محمد لګېدلی، محمد سهیل، محمد طارق، محمد ټکی لګېدلی دی. نو دا چې کوم دا محمد ټکی دی دا د مینې دوی د ځان سره لګولی دی. دغه شان د ریسپیکټ دپاره به خان ټکی هم استعمالېدو نو په مخکینو قبایلو کې ختم شو په پښتنو کې اوس هم راچلېږي. په دې کې ځینې خلک دا هم وایي چې د خان مطلب خیانت کوونکی دی خو د دې خاص ثبوت نشته دی. نو دا د شو د خان کلیرټي. ورپسې پښتون ټکی د کوم ځای نه راغلی. نو ګوره د هندوانو په مشهور کتاب کې د هندوانو مشهور کتابونه دي دوه قسمه، یو ته مونږ ویداز وایو بل ته مونږ شروتیز وایو. نو په ویداز کې مشهور وید څه ته چې مونږ ریګ وید وایو په هغې کې د بني اسرائیلو د 12 قبیلو کې د یوې قبیلې ذکر کېږي او د هغې قبیلې نوم په دې کتاب کې لیکلی شوی بني پخت دی. نو اوس د زیاتو هیسټورینز د زیاتو تاریخ دانانو د ټولو نه د زیاتو تاریخ دانانو مطابق چې اصل کې دا پښتانه هم د دې بني پخت اولاد دی او د دغه بني پخت نه دا ټکی راوتی پښتون دی. خو د دې سره نور هیسټورینز تاریخ دانان د دې سره مخالفت کوي او هغوی وایي ګوره دې پښتون ته په فارسي کې موږ پښتون ویلی شو. نو هغوی وایي چې دا ټکی اصل کې راغلی دی د پښتنو د دې مهمان نوازۍ د کوالټي د وجې نه چې پښتانه خو دې مهمان نواز نو د بار نه چې خلک راشي دوی د هغوی مدد کوي د هغوی مهمان نوازي کوي. اوس په پارسۍ کې چې ته اوس د چا مدد کوي نو هغې ته موږ وایو پشت باني. لکه محمد بن قاسم چې راغلی او دې پښتنو د هغوی مدد کړی نو پشت باني. او څوک چې پشت باني کوي نو هغه ته پشتوان وایي او د پشتوان نه دا ټکی پښتون راووت او د پښتون ته موږ په خپله ژبه کې پښتون وایو. داسې راغلی دا د هغوی وینا ده. نو دا مشهور دوه قسمه تیوریز دي چې د هغې نه تا ته دا کلیر کېږي چې دا پښتون ټکی د کوم ځای نه راغلی. درېیم ټکی چې دی نو هغه پټان دی. پټان ټکی اوس د کوم ځای نه راغلی د دې په باره کې هم دوه تیوریز دي. نمبر 1 تیوري دی چې دا ټکی راغلی د بتان نه دی. ګوره قیس عبدالرشید کوم چې د پښتنو مشر و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نو د حضرت خالد بن ولید په وینا باندې هغه مدینې منورې ته تشریف یوړو نو هلته کې هغوی یک مشت په یو ځای باندې اسلام تسلیم کړو. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د هغوی د دې اسلام د ایمان د تسلیمولو او د اسلام دپاره د کار کولو جذبې ته وکتل نو چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې خلکو به د ایمان سره او د اسلام سره داسې مینې داسې محبت به دوی په دومره ټینګ ولاړ څنګه چې د یو جاز د لاندې سمندري جاز د لاندې بتان هغې لرګي ته وایي د کم پترو باندې چې د دې سمندري جاز دا پوره سټرکچر والا ډېر مضبوط لرګي. نو مطلب د دوی د ایمانونو به دومره مضبوط دي د اسلام سره به دونه په مضبوطیا سره دوی مینه کوي. نو اوس هغه ټکی بتان نه دی. بتان دا چې زمونږ په ژبه کې پټان ویلی کېږي. ګوره په عربۍ کې خو پا نشته که نه د با په ځای باندې به ته د پا په ځای باندې به ته با وایې. لکه مثال کے طور پر مونږ چې وایو پاکستان نو په عربۍ کې دا ویلی کېږي پاکستان. نو دغه شان په عربۍ کې ټام نشته دی نو په عربۍ کې به توا وایې. نو په عربۍ کې دا ټکی پټان ویلی کېږي زمونږ په ژبه کې پټان ویلی کېږي. نو دا ټکی راوتی د هغه ځای نه پټان دی. نو یو خدا تیوري شو د دې سره نور هیسټورینز مخالفت ساتي او هغوی وایي چې نه دا چې کوم زمونږ هغه قبیله وه کوم چې بني پختو هغې خلکو ته چې کوم د بني پخت خلک وو هغې ته به خلکو پښتان وي. پښتان مونږ چې څنګه وایو پښتانه او د پښتان نه دا ټکی پټان جوړ شوی دی. نو دا پټان د دغې ځای نه راغلی دی. نو دا مختلف قسمه دوه تیوریز دي. اوس زمونږ په خپله چې مونږ ماشومان مونږ به دا تیوري ډېره زیاته اورېدله چې دا بتان ټکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم ویلی دی د هغې نه دا پټان جوړ شوی دی. نو مونږ هم د خپل نوم سره پټان لیکلی او طارق پټان وصو الله العالم رښتیا په کې څه شی دی هغه الله تعالی ته پته ده. یو خبره ته وکړم ګورئ د پښتنو دا هیسټري چې دا بالکل اتنټیک فل پروفډ هیسټري نشته دی په تاریخ کې. دا ډېر وروسته شروع شوی په دې وجه باندې. نو د هیسټورین د تاریخ دانانو په خپل منځ کې دا تضادات په دې کې شته دی. ورپسې چې کوم ټکی دی نو هغه د افغان. نو افغان ټکی د کوم ځای نه راغلی نو دا یو کس و چې د هغه نوم افغانه او دا افغانه د حضرت طالوت نوسی و. د حضرت طالوت د نوسی نوم افغانه او دا افغانه راغلی و غور ته. دا غور چې کوم په افغانستان کې ځای دی په دې ځای کې آباد شوی و. نو د ده د دې ځای د آبادېدلو د وجې د هغې ځای ته نوم ټکی افغانستان وي
او چونکه د خپل نوم افغان او د چې کوم اولاد دی هغه ټول د افغان وي مطلب د افغان اولاد د دغه ځای نه دا ټکی افغان رالی دا د یو قسمه هیسټورینز تیوري ده ورپسې داسې نور هیسټورینز تاریخدانان دي چې هغوی وایي نه افغان ټکی د دې ځای نه دی راغلی هغوی وایي دا د یو ټکي اسپ نه راغلی دی اسپګان اسپګان څه شی دی په پارسۍ کې د استه نه دی استه د پښتنو به مخکې د اسونو کاروبار کو او اسونه به سرول او خرڅول او غسل دا به کول صحیح شو ګورسواري به هم کوله نو په دې پارسۍ کې د استه اسپ وایي څنګه چې په پښتو کې موږ ته اسپ وایو داسې په فارسي زبان کې هغې ته اسپ وایي اوس کم کس چې د اسپ دا کاروبار کوي نو هغه ته اسپګان وایي اسپګان او چونکې پښتنو به دا کار کوي نو هغې پښتنو ته به اسپګان وایي او د دغې اسپګان نه جوړ شوی دا ټکی افغان دی ګډوډ شوی دی افغان دی جوړ شوی نو ځینې تاریخدانان وایي چې افغان ټکی د دې نه راغلی نو دا مختلف قسمه تیوریز دي کوم د تیوري نه چې تا ته دا کلیر کېږي چې خان پښتون پټان افغان د کوم ځای نه راغلی تا ته ما ووایي چې فل اتنټیک هسټري د دې ته د دنیا په یو ګوټ کې تا ته نشي میلاوېدلی د دې نه علاوه ځینې خلک په دې کې داسې هم شته دی چې هغه د دې ټولو سره اختلاف کوي او هغوی وایي چې دا پښتون ټکی اصل کې یو جیوګرافیکل ټرم دی جیوګرافیکل ټرم لکه مثال کې طور پر څنګه چې هندو موږ هندو څه ته وایو څوک او هندویزم ورته موږ وایو دا اصل کې غلط العام دی چې کوم خلک په هندوستان کې اوسېږي نو جیوګرافیکلي هغې ته هندو وایي دا کوم مذهب چې دوی فالو کوي د دې بوتانو سجدې وغیره دې ته سناتن درم وایي دا سناتني دي دا هندو ټکی اصل کې جیوګرافیکل ټرم دی چې څوک په هندوستان کې اوسېږي هغه ته هندو وایي خو دا څیز لږ غونډې کې غلط شو نو اوس موږ هغې مذهب ته هندو وایو دقه شانتې ځینې خلکو دا سوچ دی ځینې خلکو دا سوچ دی چې دا پښتون یو جیوګرافیکل ټرم دی چې کوم خلک په دې ځای کې اوسېږي او دا کلچر پکې کوم چې د پښتنو کلچر د مهمان نوازي ښه اخلاق دا وغیره دا ثقافت پکې هغې ته پښتون ویل کېږي باقي چې د دې نه باریک هغه دا جبه مویا پښتون نه دی دا هم دوی په دقه حساب سره میچ کوي پیرلیل کوي چې دا یو غلط العام خوښ شوی دی دا مختلف تیوریز خیر دا د هغوی خپل سوچ دی د بلاشي هیسټورین دا سوچ دی اوس کم چې وایډلی اکسپټډ تیوریز وو هغه ټول ما ته ووایي باقي په دې کې فل حقیقت څه شی دی هغه صرف الله تعالی ته پته ده والله الاعلم جزاک الله غیرت لرم نوم لرم د ګران افغانستان یم تاریخ مې دی روښانه پښتون یم افغان یم دشمن لره خطر یم ولاړ پر خپل زبان یم